او د ګناهونو د بچ کولو اصل شی دا ده چې کله د تا په زړه کې د الله تعالی خوف وي بس ته همیشه دپاره کامیابي. اصل الغابه فی معرفت الصحابه په دغه کې د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا یوه قصه نقل شوې ده. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا د خپلو ملګرو سره د مدینې په یو بهار ته صحرا ته ووتی او دی په هغه صحرا کې ویني چې یو شپون ده یو چرواهه ده دا کوم چې چلی ساری هغه روان ده د دې مخ ته تیر شو او عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د دو امتحان اخیستی د دو دیانت د دو امانتداري دای ازمایله چې دا سړی څومره دیانتدار ده. نو اصل خبره دا ده چې په زړه کې د الله تعالی خوف بیا یو کس هم ته د ګناه طرف ته نشي بوتلی د ګناه نه به همیشه ځان ساتي. نو دا کس تېرېده حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ امتحان دپاره یو سوال ځینې وکړو. دا یې ورته وویل وایي دا کومه چلی چې د تا سره دی په دې چلیو کې یوه چلی په مونږ باندې خرڅه کړه مونږ به هغه پیسې تا ته درکړو پیسې باندې خپل ضرورت پوره کړه د کور ضرورت پوره کړه مونږ ته ضرورت ته مونږ به دا خپل ځان ته حلاله کړو او د تا هم روژه ده د تا ضرورت به پوره شي تا ته به هم مونږ غوښه درکړو. نو په دغه وخت کې دغه کس ورته وویل چې کومه شپون ده دغه ورته وویل چې دغه څاروي دا خو د ما نه دي دا خو د ما د مالک دی دغه خو زه مالک نه یم زه خو هسې شپون یم زه خو د ما ډیوټي ده د ما خو مزدوري ده. نو بیا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمیل وایي ګوره ته خپل مالک ته دا بهانه هم کولی شي چې هغه د کومې چلی وه هغه خو ځناور وخوړله یو بل څاروي وخوړله ګیدړ وخوړله او داسې یا هغه چلی چې کومه وه هغه مړه شوله یا په غره باندې ولوېدله یا داسې حادثه پیښه شوله نو ته خو دا بهانه ورته کولی شي نو دا یو په مونږ باندې خرڅه که یا راکړه چې مونږ حلاله کړو او د دې غوښه به مونږ هم وخورو او تا ته هم درکړو. خپل مالک ته بهانه جوړه کړه چې هغه خو په داسې صورت باندې باندې ضایع شوله نو تا نه خو بیا څوک تپوس هم نشي کولی. نو په دغه وخت کې دا شپون ورته وویل عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي این الله وایي که چېرته ما مالک ما نه ویني نو الله تعالی چېرته الله تعالی خو ما ویني الله تعالی خو ما په هر ځای کې ویني که زه په صحرا کې وم که زه په ښار کې وم که زه په کور کې وم کمره کې وم بهر ته وم الله تعالی خو ما ویني. نو که چېرته زه په تاسې باندې دا څاروی خرڅ کړم د دې پیسې زه راواخلم یا تاسې ته حلال کړم نو که ما مالک نه ویني الله تعالی خو ما ویني زه به الله تعالی ته کوم جواب ورکوم. اصل وجه دا وه چې دغه مزدور د دغه کس په زړه کې الله تعالی خوف د الله تعالی یره وه. نو عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا عین الله و لفظ دا په خوله باندې وایو د هغه پورې چې مدینې ته ورسېدو او د ده چې کوم مالک و د یو سره میلاو شو او د ده مالک نه هغه غلام هغه شپون واخیستی چې کله یې واخیستی او بیا ده صرف د الله تعالی د رضا دپاره آزاد کو او چې کوم څاروي و کوم مال ورسره هغه هم د یو مالک نه په پیسو باندې واخیستل او دا کوم کس چې و دا دیانتداره کس هغه ته هبه کو هغه ته ګفت کړ. نو دا صرف په دا وجه باندې الله تعالی دومره ثمره په دنیا کې ځکه ورکوله چې دا کس دیانتداره و امانتداره و خیانت نه کوو د خپل مالک سره خیانت نه کوو الله تعالی سره خیانت نه کوو د ده په زړه کې د الله تعالی ډار و وایي که چېرته ما مالک ما نه ویني نو الله تعالی خو ما ویني. نو که چېرته زه د مالک سره دوکه وکړم یا مالک ته دروغ وایم خو په ما باندې نه خبرېږي زه خو به دوکه ورکړم نو زه الله تعالی ته بیا څرنګه دوکه ورکړم نو الله تعالی خو ما باندې خبرېږي په هر حالت کې. نو دا ته وایي تقوا په زړه کې د چې کله د الله تعالی خوف وي بیا ته همیشه دپاره کامیاب او که چېرته د په زړه کې خوف نه وي بیا د همیشه دپاره په دنیا کې هم په آخرت کې هم ناکام.